مطابقي وي کدی ته ولې مطابقي وي مطابقي هم کې د نسبت منصوب بس مطابقت موافقت ته وي او دلته کې موافقت راغلی ځکه چې د لفظ دلالت په ټولې معنا وکړ ټول لفظ موافق شو ټولې معنا دا مطابقي ماخوذ دی طابق النعل بالنعل او دا خلق کله وایي اذا توافقه که یو سړی لاړ شي جمعیت ته کښېني هلکه چنیاره ماله څپلۍ جوړې کړه هغه ته د خپې ناپ نه معلوم ناپونه یې جوړ کړي یا ناپونه راواخلي دلته کېږي نمبرې د یو ناپ چې په خپه برابر نه شي نو بل ناپ کې نه برابر نه شي چې درېیم راواخلي یا برابر شي د ده خپه شپږم نمبر یا هم شپږم نو خلک دغه ځای کې وایي چې طابق النعل بالنعل مطابق شو نعل د نعل سره دا نو نعل عبارت دی د استر د خپې نه او بل نعل عبارت دی د هغه ناپ د ده د استر د خپې د هغه ناپ سره برابر موافق شو نو دقه ځای کې خلک وایي طابق النعل بالنعل دا کله وایي دا توافقه نو مطابقي ماخوذ د تطابق نه او تطابق توافق ته وایي او دې لفظ چې دلالت په تمام موضوع له وکړو تمام موضوع له بیا بسیطي که مرکبي او دې ته مطابقي وایي ځکه دا ټول لفظ موافق شو د ټولې معنی ځکه وایي دا مطابقي ورته ولې وي وجه د تسمیې په اساني د اصطلاحاتو کې شک او مطابقي کې د نسبت ته د دې دلالت نسبت شعر مطابقت موافقت ته وي په دې کې موافقت راغلی ولې د توافق اللفظ والمعنى که لفظ موافق شعر د معنا سره ولې لکونه موضوعا بأزائه ځکه دا لفظ وضع د پاره ټولې معنا په ټولې معنا دلالت وکړي مثال به څنګه یالکه لکه لفظ د انسان واضح و ذکر د پاره د حیوان ناطق او دا لفظ د انسان چې ذکر شي نه دلالت کوي په د حیوان ناطق او دا حیوان ناطق تمام معنا موجود له ده دې ته مطابق وي دا په سمتن بلاور خلاص کونو کته شرع سره بیا لګو ودلالة اللفظ او دلالت لفظ پوری متن دلاش بالتوسط الوضعي واسطه د وضع سره وضع اللفظ چې وضع د لفظ شي او دا لفظ دلالت کوي په واسطه د وضع سره لما په هغه معنا باندې دخل ذلك المعنى چې داخله وي دا معنا مدلوله المعنى المدلول في ذلك المعنى الموجود له دا لفظ دی واضح و ذکر دی لپاره د معنا مرکب لکه لفظ د انسان و ذکر دی لپاره د حیوانات و دا لفظ د انسان د دلالت کی په جز د معنا موجود نو جز خو داخلي په خپل کې دا لفظ دلالت کی په توسط د وجه سره په هغه معنا باندې دا معنا داخلي په معنا موجود له دا دلالت د لفظ په داخل معنا موجود له داخل معنا موجود له جز دې تضمن وایي دا لفظ د انسان واضح و ذکر د لپاره د مجموع معنا په مجموع معنا دلالت کوي په مجموع حیوان ناطق نو دا مطابقي لیکن دلالت په مجموعه باندې دا مستلزم د دلالت سره په جز باندې لکه چې معنا مطابقي کله او په ضمن کې دا معنا تضمني جز ده چې لفظ په کل دلالت کوي نو په ضمن کې په جز هم کوي ځکه فهم د کل مستلزم د فهم د جز نه چې کل فهمای نو په ضمن کې به جز فهمای نو اوس که موږ نسبت د دلالت د دې لفظ جز ته وکړو
چې دا انسان دلالت کوي یوازې په حیوان یوازې په ناطق. نو دې طبیعت تضمني وایي. ولې تضمني کې هم یې د نسبت منصوب به ضمن او دلته کې هغه معنا مدلوله چې جز دی په ضمن د معنا موضوع له کې ده د هغې په ضمن کې پرته ده. نو چېرته چې دلالت مطابقي وي تضمني وي تضمني دلالت علی الجز دی نو مطابقي به ورسره خامخا وي. لکه فهم د جز بې د کل نه کېږي. فهم د جز په ضمن د کل کې ملاصق دی د کل سره د هر تضمني سره به مطابقي وي. دا به څنګه مثال دې ته تضمني ولې وایي؟ ځکه دلته کې هغه معنا مدلوله چې جز دی په ضمن د معنا موضوع له کې ده لکون المعنى المدلول في ضمن المعنى الموضوع له. مثال ښیي كدلالة الإنسان على الحيوان فقط لکه دلالت انسان شو په حیوان باندې یوازې او على الناطق فقط. اوس راځه درېیم قسم د اقسامو د دلالت لفظي وضعي نه هغه التزامي دي. ودلالة اللفظ على المعنى او دلالت لفظ په معنا باندې بتوسط الوضع په توسط د وضع سره وضع لره پکې دخل دی. وضع اللفظ چې دا لفظ وضع شی دی لما لپاره د هغه معنا خرج ذلك المعنى المدلول چې خارج له دغه معنا مدلول عنه عن ذلك المعنى الموجود. یو لفظ دی واضح وذکر دی لپاره یو معنا هغه معنا موجود له ده او بل یو معنا ده چې خارج له معنا موجود له ده. خو لازم ده د معنا موضوع له سره لکه انسان واضح وذکر دی لپاره د حیوان ناطق دا معنا موضوع له ده او د دې حیوان ناطق سره په ذهن کې لازم دی قابل العلم صنعت الكتابت. دا قابل العلم صنعت الكتابت خارج دی د معنا موضوع له خارج څه معنا د تمام موضوع له دی نه جز لكن لازم دی د معنا موضوع له سره څنګه لزومي ذهني دی چې ته تصور د حیوان ناطق وکړې د دې نه لازمي دي تصور د کاتب او ظاهر چې لزومي ذهني وایي چې معنا موضوع له په ذهن کې راشي حاصل شي د دقه دی کې هغه خارج سره په ذهن کې حاصلېږي. په اصول د یو شي سره چې حاصلېږي بل شي دا اول شی ملزوم یو دویم سره لازم. اشاره وکړه چې دلالت التزامي دلالت د لفظ دی په خارج لازم په هر خارج د معنا موضوع له نه په خارج لازم. نو دا دلالت د لفظ په دغه خارج لازم باندې التزامي دی. مثال دلالت الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابة دلالت الانسان شو په قابل العلم وصنعة الكتابة. انسان واضح وذکر دی لپاره د حیوان ناطق دا معنا موضوع له د دې ته مسما وایي. مسما ورته وایي لکه دا اسم دا لفظ د دې معنا نوم دی کنه. انسان د حیوان ناطق نوم دی د قابل علم صنعت کتابت نوم نه دی. د معنا موضوع له ته معنا موضوع له وایي مسما ورته وایي ځکه دا معنا لدی دا اسم دا لفظ د ده دپاره نوم یې شی دی. نو دې ته معنا موضوع له وایي مسما ورته وایي. هغه خارج خرقوس چې دی که نه هغه لپاره خو وضع نه ده شي چې نه ده شي نو هغه مسما نه دی. دا انسان د حیوان ناطق نوم دی د قابل علم صنعت کتابت لپاره نوم نه دی. نه دې معنا موضوع له ته معنا موضوع له وایي مسما ورته وایي او خارج ته څوک مسما نه وایي. تا ته یې زید نوم ایښی تا سره بېنظیره ګرځي تا د کیسې سره لازمه شی ده. د زید په قلم تا ته وایي بېنظیرې ته یې نه وایي. دې معنا موضوع له ته دې ځکه مسما وایي چې دا لفظ د هغې لپاره معین شی دی د معنا موضوع له لپاره واضح معین کړی
نو کوم لفظ چې د کومې معنا لپاره معین شي دا لفظ هغه معنا ته اسم شي هغه معنا یې مسمى دا مې ته یوه نقطه وکړه مسمى چې چېرته د لفظ مسمى ذکر شي نو مراد به ترې نه شي معنا موجود لفظ د معنا موجود له اسم دی دا هغه خارج اسم نه دی هغه ورسره هسې لازم نو ګوره یو مثال کې درې دلالت جوړ شوخه په اعتبار سره لفظ د انسان واضح و ذکر دی لپاره د حیوان ناطق او قابل العلم او صنعت الكتابت دا لازم دی د مسمى سره د معنا موضوع له سره او کوم لزوم دی ذهني دی لزوم ذهني دی ته و چې یو شي تصور وکړي د هغه بلو سره په ذهن کې تصور راځي من چې تصور د معنا د انسان وکړو د حیوان ناطق د دې نه ذهن سبقیت کوي د دې سره تصور د کاتب او ضاحک راځي دا موږ په ذکر کې ګڼو چې د حیوان ناطق دی د دې په صلاحیت د کتابت او د علم دا کتابت بالفعل نه دی ګورې ښه کتابت بالقوا سره لازم بالفعل که د انسان سره لازم دی هر انسان به بیا کاتب بالفعل و استعداد دی دې ته التزامي وایي ولې لکه دې لفظ چې دلالت په کوم خارج کړی نو هغه هر خارج نه دی هغه لازم دی د معنا موضوع له سره دې ته التزامي ولې وایي ځکه التزامي کې هم دی د نسبت د منصوب بس لازم او دلته کې هغه معنا مدلوله لازم ده د معنا موجود وجه د تسمیې په اسامیو د اصطلاحاتو کې شرط دي ځکه یو دی په دې ځای کې د ماتن صاحب په دې متن کې په تعریف د دلالات ثلاثو کې قید لګول د توسط الوضع دا قید څه پیدې دپاره لګول دی دا هغې فایده شارح په شرحه کې وایي لکه د دلالت مطابقي کې دا قید ولګاو تضمني کې هم ولګاو التزامي کې هم ولګاو تعریف د دلالات ثلاثو چې کو قید د توسط الوضع پکې ولګاو بدلالت د لفظ په تمام معنا موزون له بتوسط الوضع د بتوسط الوضع دا معنا چې دا تمام موزون له ته په دې حیثیت سره والی چې دا تمام موزون له جز نه او لازم نه بیا په تضمني کې قید ولګاو دلالت د لفظ په جز موزون له خو چې دا جز موزون له په دې حیثیت سره والی چې جز دی تمام موزون له نه دی او خارج نه دی بیا په دلالت التزامي کې دا قید ولګاو چې دلالت د لفظ په خارج لازم د موزون له او چې دا خارج په دې حیثیت سره والی چې لازم د موزون له په دې لحاظ سره چې خارج لازم د موضوع له دی یعنی موضوع له نه دی جز نه د په تعریف د دلالات ثلاثو کې قید د توسط الوضع ولګاو او دا اشاره حیثیت ده دا دلالات ثلاثه محیز کو په حیثیت د وضع او مطابق دي ته چې دلالت لفظ په تمام موضوع له خو من حيث انه تمام الموضوع له چې دا تمام موضوع له په حیثیت تمام موضوع له سره والي حیثیت کوم حیثیت تقییدی دی ګوره په تقییدی کې احترازي من حيث انه تمام الموضوع له سمعنا دا مدلول جزء موضوع له نه او خارج لازم د په تعریف مطابقي کې احتراز وکړ تضمني د التزام بیا چې تضمني تعریف کو وي دلالت لفظ په جزء موضوع له ومن حيث انه جزء الموضوع له دا حیثیت توسط الوضع حیثیت تقییدی دی احتراجی دا تضمني بدلالت لفظ په جزء باندې خو چې دا جزء په دې حیثیت سره والی چې جزء مطابقین احتراجی تمام موضوع له نه دی او خارج لازم بیا د التزامي تعریف کوي چې هم دا کېدل توسط الوضع
دلالت لفظ فلازم د موضوع له خو من حيث انه لازم دا حیثیت زیاته کوي لازم الموضوع له سمانه لازم د موضوع له دی خارج لازم دی و تمام موضوع له نه دی مطابقي نه دی او جزء الموضوع له نه دی تضمني نه دی دا قید د توسط الوضع عبارت دی د حیثیت نه غوړي ښه چې مطابقي دي ته و چې دلالت لفظ په تمام موضوع له من حيث انه تمام الموضوع له تضمني دلالت لفظ په جزء موضوع له من حيث انه جزء الموضوع التزامي دلالت لفظ په خارج لازم موضوع له من حيث انه خارج لازم الموضوع حیثیت تقییدی دی د هر یو په تعریف کې حیثیت تقییدی دی او حیثیت تقییدی احترازي د په تعریف د مطابقي کې داسې قید لګول چې تضمني التزامي تیوزي او په تعریف د تضمني کې داسې قید لګول چې مطابقي التزامي تیوزي او په تعریف د التزامي کې داسې قید لګول چې مطابقي او تضمني تیوزي دای فائدہ ده او د دې لپاره دا قید ولې لګول دا د دې لپاره کدا قیدونه لګي نو په تعریف د هر یو د دلالات ثلاثو کې به اخرین داخلي تبو ته مطابقي وای تبو تعریف د مطابقي کوي او په تعریف د مطابقي کې به تضمني التزامي داخل شي بیا به تعریف د تضمني کوي او په تعریف د تضمني کې به مطابقي التزامي داخل شي یا به تعریف د التزامي کوي او په تعریف د التزامي کې به مطابقي تضمني داخل شي نو کدا قید د حیثیت د توسط الوضع نه لګي نو په تعریف د هر یو د دلالات ثلاثو کې به اخرین داخلي د تعریف د هر یو د دلالات ثلاثو و معنی د دخول لګر نه ګرځي او اخرین به کې داخلي یو په تعریفات کې لابودي د سره هر شابه جامعیت معنی چې تعریف بجامع تمام افراد د مهارت او معنی به دخول لاویا او دا جامعیت معنیت جاری کیږي الکه دا ولې وکي وای دا ذکر وکي یو لفظ یو ماده ته خیمه نقص جوړو ما ول بیا به دا فقوم یو لفظ دی چې د مشترکی په مابین د کل او د جزء او د لازم یو لفظ مشترکی په مابین د کل او د جزء او د لازم کې مشترک څه ته وایي مشترک لفظي ښه چې لفظ موضوع د پاره د معنی متعدده او مختلفه او په اوضاع متعدده دا لفظ یو ځل واضح و ذکر لپاره د کل بل ځل و ذکر لپاره د جزء بل ځل و ذکر لپاره د خارج لازم مشترک نو قانون په مشترک کې دا دی چې دا لفظ د مشترک چې په هر معنا کې د معنا نه مستعملي نه حقیقت هم یو دلالت مطابقي او که لکه چا دی او دا کوم دی کې د شي په دغه ځای کې به تعریف د یو د دلالات ثلاثو منقول بالاخرین او که قید د توسط الوضع نه لګي نو دا نقض راځي او چې قید د توسط الوضع سره ولګي دا تعریف د هر یو د دلالات ثلاثو به جامع شي هغه نور به تیوزي هغه لفظ کوم لفظ په دریو کې شریک هغه لفظ د شرط یو واضح راغلی دا لفظ د شرط وضع کړی دی د جرم دپاره جرم پیژنې خټ کې د جرم دپاره فقط د خټ کې د نور دپاره فقط او خټ کې د نور چې دی دا ملزوم دی او زو سره څه ده څنګه چې موږ تصور د معنا د شمس کو په ذهن د تصور د زو سره راځي یو ځینې ذهني دی نو په دې وضع کې په دې اوله وضع کې او ذا متعدد دا لفظ د شمس چې ذکر شي
نو دلالت په جرم باندې مطابقي دی تمام موضوع له دې مطابقي دي ته او دلالت په ذو باندې التزامي دی وذکر لفظ دی چې یو معنا ته به هم مطابقي جوړیږي هم تضمني جوړیږي هم التزامي نو په دې وجه دلالت د لفظ د شمس په جرم مطابقي دی او ذو سره لازمه نو دلالت په ذو باندې سره زه څه پاسانه جوړم د لګران کړی د دلالت په ذو سره ځاني له دلالت د لفظ په لازم نه موضوع له اوس په بل دلالت کې په بل وجه کې به دا دلالت علی الذو زمونی جوړي او په درېمه وجه کې به دا دلالت علی الذو څه جوړي مطابق جوړي یو دلالت علی الذو دی په دې وسنۍ وجه کې خدا کوم دلالت چې د جرم لپاره وجه شي دلالت په جرم مطابقي دی دلالت په تمام موضوع دی او دلالت په ذو من التزامي دی په دې وجه کې خو التزامي دی اوس په نورو وجو کې به دا تضمني او مطابقي دی هغه اوس ښه دویم واضح راغی هغه د لفظ د شمس ولکه د مجموع الماء د مجموعي د جرم د خټ کې او د زول دواړو لپاره وځي د مجموع الجرم وځي لکه د لفظ د شمس د مجموع الجرم وځي لپاره وځي نو خو د معنا مرکب لپاره وځي د پدې جمع وځي کې دلالت د لفظ د شمس په مجموع الجرم وځي څه شو مطابق شو دلالت د لفظ تمام موجود او په دې باندې دلالت یوازې په جرم فقط یوازې په ذو فقط دا څه شو زمونی شو په مخ کې وجه کې دلالت علی الذو سو التزامي او په دې وجه کې وڅ شو ورته دریم خندق په سیرا پاتې د په خدشین هرواج هغه د لفظ د شمس یوازې د ذو لپاره وځه بل هیڅ لپاره لا ذو تمام موضوع له فکنه په دې دریم وجه د دلالت د لفظ د شمس په دغه ذو باندې په وجه ثالثه کې څه شو مطابقي شو هغه اوله وجه کې څه التزامي په دویمه وجه کې څه تضمني په دې دریمه وجه کې څه شو نو تعریف د هر یو د دلالات ثلاثه او منقوض بالاخرين شو دغه کې نقل راغی چې اوس موږ دا فرض کو اولې وځي چې لفظ د شمس واضح وځه کړی د پاره د جرم هغې ته نسبت وایو چې لفظ د شمس واضح په اوله وځه کې وځه کړی د پاره د جرم د دلالت په جرم سره مطابقي دی او په ذو سره او په ذو باندې التزامي التزامي د اوله وځه کې دلالت علی الذو التزامي دی او موږ التزامي دي ته و چې دلالت لفظ په لازم د موضوع له او مطابقي دي ته و چې دلالت لفظ په جز د موضوع له او مطابقي دي ته و دلالت لفظ په تمام موضوع له نو په دې اوله وځه کې خو دلالت لفظ د شمس په ذو سره التزامي دی دلالت علی اللازم دی التزامي دی او په دې التزامي په تعریف کې داخليږي مطابقي دا خو التزامي دی کنه او په دې التزامي کې داخليږي مطابقي دا ویل شي دا تمام معنا موجود دی په نسبت سره درې نیول او جز موضوع له په نسبت سره چاته ها جنول نو په دې التزامي کې مطابقي او تضمني داخل شي دا تعریف د التزامي منقول چې په تضمني التزامي باندې مثلا دا بل نقل درې نقل جوړ کړي کنه اسی شی ګډوډ کړي د خدای کور باندې اسانه طریقه خو هغه پرې اوس مناسب دي ځنی وځي ته په دغه وجه کې د لفظ د شمس د څه لپاره وځه کوه د مجموع الجرم والذو لپاره
مجموع الجرم والزو لپاره دلالت په دې مجموع جرم والزو مطابق یو کنه او دا مطابقی منقوض دی په تضمنی باندې په نسبت سره چاته په دې دویمه وجه کې دا لفظ شمس موضوع د فرد مجموعي په مجموعي باندې فرد مجموعي او دلالت په مجموعه مطابقي او یوازې په جز سو یوازې په زو یوازې په جرم سو التزامي یوازې په جرم یوازې په زو تضمني ايش سو تضمني وصدق دې کې چې دا تضمني واقع په دې شک چې لفظ شمس موضوع د پاره د مجموعي دی او دلالت یوازې په جرم تضمني او یوازې په زو التزامي دی یوازې په زو تضمني دی په یو دلالت سره تضمني نو په دې تضمني کې داخلي کی مطابقی څنګه پاول اوازه کې دا جرم ته مطابقی نه اوس په دې ځای موازه کې څه تضمني شو نو په دې تضمني باندې صادقي کی مطابقی چې دا دلالت طرف دې په تمام او په دې کې دغه دلالت علی الذو په دې ځای موازه کې خو تضمني دی کنه دلالت علی الذو سره تضمني دی او په دې تضمني کې داخليږي څه التزامي په نسبت سره وضع ولید او داخليږي په کې څه په دې تضمني کې داخليږي څه مطابقي په نسبت سره چې جرم تیواري په دلالت په جرم سره تضمني دی په دې ځای موازه او چې وضع ولید ته واخلي نو په دې کې داخليږي مطابقي په وضعونه کې دا مطابقي دی دا دلالت علی الذو په دې کې تضمني دی او چې وضع ولې داخل نو التزامي پکې داخل شو او چې وضع ثالث ته واخلي مطابقي پکې داخل شو دا کومه طریقه ده خبره پوه نو تعریف د هر یو د دلالات ثلاثه کوم قید به قید توسط الوضع نشي نو دا هر یو په تعریف کې نور دواړه داخليږي او په تعریفاتو کې لا بودی د جامعیت او سره متراغه جواب یو په قید توسط الوضع سره حاصل الجواب داري چې قید د حیثیت معتبري په تعریف د هغو امور کې چې هغه امور مغیره کی په تبعید اعتبارات بعض داسې امور چې په هغو کې د اعتبار دخلي او تعریف د هغه امورو داسې امورو کوي چې هغه امور اعتباري په اعتبار د معتبر سره بدلیږي نو قید د حیثیت مراد وي په تعریف د هغه امورو کې چې هغه امور بدلیږي په تغییر د اعتبار سره دا غټ قانون دی دای چې بکې د حیثیت معتبر او دا مطابقي او تضمني او التزامي چې په دلالاتو کې واخلي دا مغیره کیږي په تغییر د اعتبار سره یو دلالت په یو اعتبار سره مطابقي په بل اعتبار سره تضمني په بل اعتبار سره التزامي لکه دغه دلالت د لفظ د شمس چې په څو والی ما مخکې نه جوړ دا مطابقي جوړي وجه ثالث او التزامي جوړيږي وجه اوله او تضمني جوړيږي وجه ثاني دا یو دلالت په اعتبارات سره مختلف کیږي او دا قانون دی چې په تعریف د هغه امور کې چې هغه بدلیږي په تغییر د اعتبار سره هغه کې قید د حیثیت مرئی د پاره د جامعیت معنیت نو لهذا دې وجه نه ماتن څه متن دا مطابقي او تضمني التزامي د امور اعتباریه نو کړ دې بدلی ته په تغییر د اعتبار سره او په تعریف د امور اعتباریه او کې قید د حیثیت مرئی دې کې به موږ قید د حیثیت لګو لکه ماتن چې ولګاو نو دې مطابقي څه ته وایي
دلالت تلفظ په تمام موضوع له چې من حيث انه تمام چې دا تمام الموضوع له من حيث انه تمام الموضوع له حیثیت ولګو د مطابقي تعریف نه تضمني التزامي او حرکت تضمني خو التزامي خو په دغه حیثیت سره نه دي کوي تضمني خو دلالت تلفظ په جز ده التزامي خو دلالت تلفظ په لازم نه موجود بیا چې په قید د تعریف د تضمني کې د وجه حیثیت لګول دي دا معنی تضمني دلالت تلفظ په جز د موضوع له ومن حيث انه جزء الموضوع په دې حیثیت سره د تعریف د تضمني مطابقي التزامي وایي او په تعریف د التزامي کې قید د حیثیت لګول چې دلالت تلفظ په لازم د موضوع له ومن حيث انه لازم الموضوع له لازم څه معنی چې نه جز دی او نه تمام د تضمني مطابقي کې وایي لا قید د حیثیت ذکر لپاره لګول یہ کته په شرح کې درې نقصه جوړي وانما قید حدود الدلالات الثلاثه او د مقید کړه تعریفات د دلالات الثلاثه او بتوسط الوضع ولي فائدې څه لالا ينتقد چې منقوض نشي كل منها هر یو د دلالات تعریف د هر یو د دلالات ثلاثه بالاخرين فغنور دوارو سره دا تعریف د هر یو د دلالات ثلاثه کدا قید د توسط الوضع نه لګي د تعریف د هر یو د دلالات ثلاثه منقوض بالاخرين جوړیږي دا به څنګه منقوض دغه بدرې نقص راځي یو ځل به د تعریف د مطابقي وکړي دا د قید د حیثیت نمخ کې ګورې ښه د مطابقي په تعریف کې بس تضمني التزامي داخل شي بیا چې تعریف د تضمني وکړي نو په تعریف د تضمني کې به مطابقي او التزامي داخل شي بیا چې تعریف د التزامي وکړي نو په تعریف د التزامي کې به مطابقي او تضمني داخل شي د هر یو د دلالات ثلاثه تعریف چې کوي هغه کې منور دواړه داخلي انده کله نه به شروع چې قید د توسط الوضع چې ونه لګي په تعریف د مطابقي کې به تضمني التزامي داخل شي راځه په تعریف د تضمني کې چې حیثیت توسط الوضع ونه لګي نو په تعریف د تضمني کې به مطابقي التزامي داخل او په تعریف د التزامي چې قید توسط الوضع ونه لګي تعریف د التزامي کې مطابقي او تضمني او چې دا قید د توسط الوضع ولګي د هر یو د دلالات ثلاثه باغ نور دواړه وزي نو جامع بشي او په تعریفات کې لا وجود جامعیت خدا لقد د هر یو د دلالات ثلاثه بالاخرين دا په هر ځای کې راځي مینا په یو خاصه ماده کې مثل ما اذا فرضنا مثل د هغه ترکیب کې او د هغه لفظ کې مثل ما اذا فرضنا په مثل د هغه صورت کې چې موږ فرض کړو كأن الشمس موضوع للجرم والذوء الشمس موضوع دی د پاره د جرم یو ځل موضوع دی د پاره د جرم نو په دغه وضع کې دا جرم تمام موضوع له ده او ذو سر لازمه ده په دې اوله وضع کې دلالت علی الجرم مطابقي دی او دلالت په ذو باندې التزامي دی وذو یا وذ شعر د پاره د ذو چا یوازې د ذو د پاره وذ کړی دلالت په ذو باندې یا مطابقي او په دې مخ کې وذ کې چې د جرم د پاره وذ او فقط دا دلالت علی ذو په هغه وذ کې تو التزامي چې اوس یوازې د ذو د پاره وذ شو وذکر دلالت التزامي مطابقي شو اول مجموعه او چې وزن د مجموعه د پاره دې درو کې مشترک وڅ د مجموع الجرم والذو لپاره وزن نو به دلالت پر مجموعه مطابقي دي یوازې په جرم یوازې په ذو باندې د تضمني دي وذکر دلالت على الذو هو ذا اولک
التزامي و په وضع ثاني کې تضمني دی او په وضع ثالثه کې مطابقي دی. نو یو دلالت علی الزو هم مطابقي شو، هم تضمني شو، التزامي شو. په دې خبره پوه شو؟ فإن الدلالة على الزو ځکه چې دلالت علی الزو مثلا په یو معنا باندې، فإن الدلالة على الزو دلالت على الزو مثلا لا بطور تمثيل راغستي يمكن أن يكون مطابقة وتزمنا والتزاما کیږي چې دا دلالت على الزو د لفظ شمس په زو مطابق شي. کومې وجه ته چې چا وضع کړ دی هغه درېیمه وضع ده، یوازې ده. دلالت په زو باندې مطابق کیږي، هغه بله وضع کې تضمني و، په بله وضع کې التزامي. وتضمنا او دا دلالت علی الزو معنا یو لګورې تضمني هم جوړي کوم ځای کې چې وضع د مجموعې لپاره شي، والتزاما او التزامي هم جوړي په کومه وضع کې چې د جرم لپاره وضع کړل او زو سره لازم. دا یو دلالت علی الزو دی، دا لفظ د شمس مشترک دی په مابین د جرم او د زو د مجموعې کې. چې موضوع الجرم واخلي اول دلالت په زو باندې التزامي دی، چې وضع د مجموعې لپاره واخلي دلالت په زو باندې تضمني دی، او چې یوازې وضع د زو لپاره والی نو بیا دلالت مطابقي دی. معنا لفظ یو دی، معنا یو ده، او دلالت د لفظ واحده چې لفظ د شمس په معنا واحده باندې چې زو ده په اعتبار د اوضاع ثلاثه سره هم مطابقي جوړېږي، هم تضمني جوړېږي، هم التزامي جوړېږي. اوس انتقاضات جوړوي او بیا د انتقاضاتو جواب کوي. نقص د فشې دی په توسط د وجه سره، یعنی ان دلالت لفظ الشمس دلالت لفظ د شمس على الزو په زو باندې يمكن ان يكون مطابقه ممکنه چې مطابق شي. دا به کومې وجه ته مطابق شي چې وضع کړل یوازې زو دلالت لفظ د شمس په زو باندې يمكن ان يكون مطابقه ممکنه چې مطابق شي. دا په هغه صورت کې چې لفظ د شمس یوازې د زو لپاره وضع کړي مطابق کړي. خو عند الاطلاق علیه چې په دې اطلاق کې عند الاطلاق علیه عبارت دی د وضع دلالت لفظ د شمس په زو باندې ممکنه ده چې مطابق شي. خو کله عند الاطلاق علیه چې اطلاق په دې اطلاق لفظ چې ذکر شمرات نه وضع دا لفظ د شمس چې دلالت په زو کوي دا مطابقي جوړېدی شي کله چې اطلاق پې وکړي چې دا لحاظ وکړي چې دا لفظ د شمس د زو لپاره وضع دی، دا دلالت مطابقي دی. دلالت لفظ دی په تمام موضوع له دې ته مطابقي. وتضمنا او تضمني هم جوړېږي کله عند الاطلاق على المجموعه. دا اطلاق لفظ دی عبارت اخلي د وضع نه، او دا دلالت لفظ د شمس په دې زو باندې تضمني هم جوړېږي کله چې اطلاق په مجموعه واخلي چې وضع د مجموعې لپاره واخلي. نه یا په مجموعه باندې دلالت مطابقي دی او یوازې په جرم او یوازې په زو تضمني دی. دغه وضع کې دا تضمني جوړېږي. والتزاما او دا دلالت لفظ د شمس په دې زو باندې التزامي هم جوړېږي. دا په کوم وخت عند الاطلاق على الجرم چې وضع لپاره د جرم د داسې جرم الملزوم چې دا جرم ملزوم دی له د دې زو سره لازم. دا یو دلالت اللفظ على الزو لفظ یو دی معنا یو ده. دا یو لفظ چې لفظ د شمس دی یو معنا ته چې زو ده په دې کې درې دلالت ممکن دی. دا مطابقیم جوړېدی شي. دا لحاظ وکړي چې د دې وضع لپاره د زو شي فقط
او دا تضمني جوړیږي چې دا لحاظو کې چې د وزن د مجموعې لپاره شي ده مجموع الجرم والزور بیا تضمني شو او دا ممکنه چې د التزامي شي په هغه وضع کې چې وضع د جرم د لپاره شي ده او جرم ملزوم دی او زور سره لازم نو فیصدق علی الدلاله علی الذوق نو صادقېږي په دلالت علی الذوق باندې تضمنا چې دا دلالت په ذوق باندې تضمنا واخلي عند الاطلاق على المجموعه چې دا لحاظو کې دلالت تلفظ د شمس په ذوق باندې تضمني دي دا تضمني په کوم وخت کې جوړای عند الاطلاق على المجموعه ثمر چې وزن د مجموعې لپاره دا دلالت تلفظ د شمس په ذوق باندې تضمني دي په هغه وضع کې چې د مجموعې لپاره وزن دا په دغه وضع کې تضمني دي والتزاما او دا دلالت التزامي دي دا دلالت على الذوق په کومه وضع کې عند الاطلاق على الجرم چې وضع د جرم لپاره واخلي دلالت د لفظ د شمس په دې ذوق باندې تضمني دي چې وضع د مجموعې لپاره واخلي او التزامي دی چې وضع یوازې د جرم لپاره واجب دا یو دلالت تضمني شو په یو حیث او بل مطابقي شو التزامي شو په یو لحاظ دلالت علی الذوق یو دلالت دی دا هم تضمني جوړیږي او التزامي جوړیږي څنګه دا دلالت تلفظ شمس په ذوق باندې تضمني دی چې وضع د مجموعې لپاره وایي او التزامي دی چې وضع یوازې د جرم لپاره واخلي یو سره ذو لازمه ده که نه نو دې ځای کې دوه دلالته جوړ شو یو دلالت تضمني جوړ شو دلالت تلفظ شمس په ذوق باندې تضمني شو په اعتبار د وضع المجموعې سره او التزامي شو په اعتبار د وزن الجرم سره او په دې تضمني او التزامي باندې صادقېږي مطابقي پکې راځي دا انتقال د تضمني او د التزامي کوي په مطابقي سره په دې دوه دلالتونو چې یو تضمني دی او بل التزامي دی صادقېږي چې انها دلاله اللفظ على تمام موضع له بس په دې تضمني او په التزامي کې مطابقي داخل شو او ویلی شي چې دا دلالت د لفظ د شمس په ذوق باندې مطابقي دی دلالت د لفظ په تمام موضوع له نظرا په نظر سره دې خبره چې انها موضوعه للذوق د وزن د ذوق لپاره شي دا دوی راواغسته په درې منقوص کړه دلالت د لفظ د شمس په ذوق دا تضمني دی چې وضع د مجموعې لپاره وایي او التزامي دی چې وضع د جرم لپاره والی ذوق سره لازمه او دا تضمني او التزامي منقول دي په مطابقي ځکه په دغه صورت کې ویلی شي چې دا دلالت د لفظ دی په تمام موضوع له هغه درېیمې وجې نظرا الى انه موضوعه للذوق په دې تضمني او التزامي کې مطابقي داخل شو په نظر سره هغه وجه ته چې وجه د پاره د ذوق شي لپاره نو فینتقض حد المطابقه دا خو چې په دې حیثیت سره والی چې تمام موضوع له وي اطلاق د لفظ په تمام موضوع له نو دا مطابقي دي او په دې مطابقي کې تضمني او التزامي داخل شو تضمني ولې داخل شو چې وزن المجموعې ته او التزامي داخل شو چې وزن الجرم وضوء سره لازمه وایي بدخوله ما فيه دا تضمني التزامي مطابقي کې داخل شو دا انتقال د حد مطابقي وشو په تضمني په التزامي نو فلما قید په دې پوه شوي تاسو نو فلما قید بهذا القید چې د تقید په دې قید سره څنګه چې مطابقي دلالت تلفظ دی تمام موضوع له من حيث انه تمام الموضوع له د دې تعریف د مطابقینه والتزامني التزامي ولې
لکه تضمني خو دلالت لفظ من حيث انه جزء الموضوع له او التزامي خو دلالت لفظ من حيث انه لازم الموضوع له او مطابقي من دې ته وچې دلالت لفظ په تمام موضوع له نو دا خو دلالت لفظ په تمام موضوع له نه دی او په جزء موضوع له او بل التزامي لازم د موضوع نه فعل انتقال ځکه چې دلالت على الذو عند الاطلاقين المذكورين دلالت لفظ الشمس په ذو په وخت د اطلاقين مذکورين ليس بتوسط ليس بواسطة دي واسطة سره نه دي كأن الذو تمام وجه له بل بواسطة أنه جزء ما وجه له أو لازم ما وجه دا د مطابقي تعریف منقوص کو تضمني کو التزامي او بیا د مطابقي په تعریف کې ولګو تمام الموضوع له حیثیت تضمني التزامي کې وي دې کې ما تاسو ته درې انتقاد دي یو انتقاد شو تعریف د مطابقي منقوص کو تضمني کو التزامي او د دې مطابقي سره چې قید د تمام الموضوع له ولګو متوسط الوضع تمام الموضوع له نه د دې مطابق کې تعریف د تضمني التزامي وته ځکه تضمني دلالت لفظ په جزء موضوع له او التزامي دلالت لفظ په لازم د موضوع له وځو انتقاد پاتې دا خو انتقاد د مطابقي او تضمني التزامي سره وځو پاتې ويصدق ايضا او صادقي هم دارنګي على الدلاله على الذو فالدلالت على الذو باندې مطابقتا چې دلالت په ذو باندې مطابقتا واخلي عند الاطلاق عليه اطلاق عليه سمعنا چې دا لحاظو کې دا لفظ الشمس یوازې د ذو لپاره وتلی دلالت په ذو باندې دقه کې مطابق دي والتزاما او دا دلالت على الذو التزامي دي عند الاطلاق على الجرم اطلاق په جرم والے وځي د جرم د پاره والے د جرم الملزوم له دا جرم ملزوم دی له د ذو سره لازم دا دوه دلالت دلالت على الذو مطابقتا مطابقي دی ځکه چې ذو تمام موضوع له هو او التزامي هم دي په کوم وخت چې ولې د جرم د پارواله ذو سره لازمه نو په دې مطابقي او په دې التزامي تضمني راځي پکې انها دلاله اللفظ على جزء ما وجه له دا دلالت لفظ په جزء معنا موضوع له نظرا الى وجهه للمجموعه چې دې ته وګورو چې د وجه د مجموعې لپاره شي ده نو دلالت یوازې په ذو باندې تضمني دي نو په دغه تضمني کې مطابقي او التزامي داخل شو بیان تکذ حد التضمن بالمطابقه والالتزام بدخولهما فيه نتیجه کې چې تاکید د توسط الوضع ولا کول دا نور دواړه وایي لکه تضمني من څه ته وایي دلالت لفظ په جزء موضوع له من حيث انه جزء الموضوع نو چې مطابقي هو څخه دلالت لفظ په تمام موضوع له او التزامي دلالت لفظ په لازم د موضوع له او تضمني دلالت لفظ په جزء موضوع له من حيث انه جزء نزال الانتقال وزرم انتقال جوړي تعریف د دلالت التزامي دا منقوص کوي په مطابقي او په تضمني سره وكذا يصدق على الدلاله على الذو صادقي په دلالت على الذو باندې مطابقتا عند الاطلاق عليه اطلاق پر ذو چې وځي د ذو لپاره والی دلالت لفظ شمس په ذو مطابقي وتضمنا او تضمني لكلا عند الاطلاق على المجموعه اطلاق په مجموعه والی وځي د مجموعې لپاره والی دلالت په ذو باندې بیا سره تضمني نو په دې مطابق یو تضمني باندې اوس التزامي پکې راوي
كأنها دلالة اللفظ على لازم ما وضع له چې دا دلالت لفظ په لازم د موضوع له نظرا په نظر سره دې ته چې انه موضوع للجرم چې دا موضوع لپاره د جرم موضوع سره لازمه نو فينتقض حد الالتزام نو ما حد الالتزام بالمطابقة والتضمن بدخولهما ځکه دې کې په تعریف د التزامي کې چې قید ولګاو چې دلالت لفظ په لازم د موضوع له من حيث لازم الموضوع د دې التزامي تعریف نه مطابق کې تضمن فلما قید بتوسط الوضع نو ارتفع الانتقال شبه لفظ ان د دې هر یو د دلالات ثلاثه په تعریف کې حیثیت د وجه لګول پکار دي مطابقي به دلالت لفظ په تمام موضوع له من حيث انه تمام الموضوع له نو د مطابقي په تعریف کې تضمن التزامي نه داخلي چې د تضمن په تعریف کې موضوع له من حيث جزء الموضوع له من حيث انه جزء الموضوع له لګا د تضمن په تعریف کې بیا مطابقي التزامي نه داخلي او چې په تعریف د التزامي کې حیثیت د وجه ولګي چې دلالت لفظ په لازم د موضوع له من حيث انه لازم الموضوع له د التزامي په تعریف کې بیا مطابقي التزامي نه داخلي خبره وایي کدا حیثیت نه لګي د په تعریف د هر یو دلالات ثلاثه کې نو داخلي مثلا شو بالتوسط الوضع وضع اللفظ لما چې دا وضع د لفظ شي لما لمانا لپاره د هغه معنا دخل ذلك المعنى المدلول چې داخله دغه معنا مدلول فيه في ذلك المعنى المدلول نو دې دلالت تسوي تضمن يكون المعنى المدلول في ضمن الموضوع له مثال كدلالة الإنسان على الحيوان فقط وعلى الناس فقط ودلالة اللفظ ودلالة اللفظ بمعنى بل بتوسط الوضع زي كده ويكن كده هيك فائدة بيان كان وضع اللفظ وضع اللفظ لماذا قال هذا معنى خرج ذلك المعنى المدلول المراد خارج ذلك معنى مدلول المراد عنه عن ذلك المعنى المدلول التزام لتدلالة التزامي وي للالتزامي ولي لكون المعنى المدلول لازما للموضوع كدلالة الإنسان على قابل العلم وسنة الكتابة كابويت دلالة تلفظ بفهر خارج بان التزامي دي فدلالة الالتزامي كي يو شرط لگئی او تعریف د دلالت التزامی نه غلط او کذب وباسي کماتن سے په متن کې وي چې دلالت التزامی څه دلالت لفظ په خارج باندې د خارج سره کې د لازم کې خوله خارج لازم دا د لازم کې د خارج سره ولې کې چې د تعریف د دلالت التزامی نه غلط او خطا وي کدا کې دې نه ویل غولې چې دلالت په خارج لازم تش خارج ویلې چې به وی چې په تعریف د دلالت التزامی کې غلط داخلي او خطا داخلي کذب داخلي غلط او خطا یا کذب لکه چې یو سړی وي او تا ته وي خذ هذا الانسان او اشاره کتاب تا ته وایي چې خذ هذا الانسان پلاس کې کتاب دی او تا ته درکې وایي خذ هذا الانسان واخله دا انسان انسان ذکر کوي او کتاب ته اراده کوي نو دا استعمال د لفظ په معنا خارج د موضوع له کې نه دی کنه انسان خدا کتاب د پاره نه یو یا ته وایي چې خذ هذا الانسان اشاره حجر تکیلات کې ګټه نیول د تاسو وایي چې خذ هذا الانسان دا انسان وای ونه د په خدا خار واچم انسان ذکر کا حجر ته اراده دلالت د لفظ انسان په حجر باندې دا دلالت د لفظ په خارج د معنا موضوع خارج باندې نه حجر خود انسان د معنا موضوع له خارج دی دلالت په خارج باندې التزامي وای دي تمام التزامي وای
که دا خبره ده په خطایي کړي کسي نه د دې ته خطا وي غلط وي او که قصدن یې کړي ښه پوه چې په لاس کې مې ګټه ده او تعبیر چې په انسان سره کوي تا ته وایي خو دا ده نه په ښځه خر واچوم بیا یې دروغ نو که دی وایي چې دلالت التزامي دلالت طلب په خارج باندې د خارج سره قید د لازم کې نه دي خارج لازم نو په تعریف د دلالت التزامي کې غلط او کذب دی نو دا سره وي چې دا خارج به داسې خارجي چې لازم للموزون له لازم د موزون له وي خو دا لزوم نو معلوم نو خطا او کذب خو ته ووت هلته کې هغه خارج لازم د موزون له سره دی خو لزوم دوه قسمه دی یو لزوم خارجي دی او بل لزوم ذهني دی نو مطلق لزوم به مراد خارجي وي که ذهني خارجي لزوم به څنګه لکه ګوره خیم ده لکه سکمونیا په خارج کې ملزومه ده اسهال د صفرا سره په خارج کې لازم دي سکمونیا یو بوټی خلک تجار جوړوي وایي کې بوخي کې ویریږي مایدای کې وچې کې مایدای کې بیا اوس تجربه وکړي چې شی پکې واچي زهریت یې لري ډېر سخت ناکاره شی بیا ترې ګولۍ جوړې کړي نو خلکو له ورکوي په سړي باندې جاړ لګوي او په دې بدن کې چې خلط صفرایي ډېره شي صفرا نه هغه صفرا نه ډېر مرضونه جوړي نو چې ډاکټر له څوک لاړ شي هغه یې وګوري ویل لکه د سکمونیا د جمال کوټې جاړ پکار نو جمال کوټه ولا ورکړ یو څو ګولۍ نه بیا تجربه کوي چې لږ یو خوري نو نه به سبا ډېرې درې ګولۍ وایي ګوري نو دا سکمونیا ملزومه ده اسهال د صفرا سره په خارج کې لازم دی سبا له ښه په ډراري ولګي دسونه یې وشي خس پکې خیري جان مې وشي جان مې ولګي نو دا سکمونیا په خارج کې ملزومه ده او اسهال د صفرا سره لازم د دلالت سکمونیا په اسهال الصفرا باندې دا دلالت التزامي دي د التزامي نه ویل دی ویل که شرط دی په دلالت التزامي کې لزوم شرط دی خو لزوم ذهني شرط دی کنه او د سکمونیا د اسهال الصفرا په منځ کې لزوم ذهني نشته که لزوم ذهني وي نو چې د تصور د سکمونیا کوله بس جال به پرې لګي څوک چې تصور د سکمونیا او کې اوس ما ونه که ما جال نه دي اسهال صفرا د سکمونیا سره لازم دی خو په تصور ذهني کې چې تصور د وجود خارجي کې نه په تصور ذهني دا دلالت التزامي ده کنه په دلالت التزامي کې دا شرط دی چې د معنا موزون له او دغه خارج په منځ کې به لزوم ذهني څه معنی خارجي لزوم نه دی ضروري شرط نه دی چې تصور د معنا موزون له په ذهن کې وکړي او حاصل یې نتیجې نه لازمي حصول دغه معنا خارج په ذهن کې دا معنا خارج په ذهن کې وسر راځي ان تصور د موزون له ملزوم او تصور د خارج سره لازم او دا لزوم ذهني وجود تصوري کې چې تصور د ملزوم کې تصور د لازم سره په ذهن کې خارجي لزوم نه شي و دا لزوم ذهني دی ولې شرط کړل واشترطوا في اللزوم الذهني او دي شرط کړل په التزام په دلالت التزامي کې اللزوم الذهني دا لزوم ذهني ولې شرط کړل وای دا له وجه نه قانون دی
دلالت التزامی چې دا معنا مدلوله ده او د دې فهم بکیږي د لفظ نه او دا قانون دی چې فهم د معنا په وخت د اطلاق د لفظ دی په یو لفظ باندې تلفظ شي یو معنا ترې فهمیږي دا فهم د معنا د لفظ نه موقوفه دی په احد السببین د فهم د معنا لپاره دوه سبب دي او فهم د معنا په وخت د اطلاق د لفظ کې چې په یو لفظ څوک تلفظ کوي او د دې نه یو معنا فهمیږي نو فهم د معنا مشروط دی او د دې لپاره دوه سبب دي یو سبب به د سببینو نه خامخا موجود یا به څنګه یا به وضعي د سبب د وضع سره چې دا لفظ به واضح د دې معنا لپاره وضع کړی او سامع به عالم بالوضع ځکه به دا معنا فهمیږي د دې لفظ یا په سبب د دې سره لازمي به د فهم د معنا موضوع له نه فهم دی د معنا موضوع له ذهن تراولې داږي فهم وکي داږي فهم به مستلزمي فهم د دې معنا مدلول لره او چې د فهم د معنا موضوع له نه فهم د معنا مدلول راځي لکه تلزمي ذهني وي د دلالت التزامي دک دا معنا التزامي کې ده دا د لفظ نه فهمي او لفظ دلالت کوي په معنا التزامي او فهم د معنا د لفظ نه دا موقوفه ده په احد السببين یو د سببین وي هغه اول سبب ترتیب دی یو د دې دوه موجود یا په سبب د وجه سره دا لفظ به واضح د دې معنا لپاره وضع کړی او سامع به عالم بالوضع لا په سبب د وجه یا په سبب د لزوم ذهني سره او د لزوم ذهني نه تعبیر په دې سره وکړو چې تفهم د معنا موضوع له د لفظ کوي د دې سره فهم دغه خارج راځي لا اشاره شو لزوم ذهني ته یعنی په دلالت التزامي کې د لزوم ذهني ولې شرط وای دا د دې وجه نه شرط دی چې فهم د معنا چې د لفظ نه کېږي نه دا کېږي په احد السببین سره یا به دا معنا موضوع له وي او عالم سامع به عالم وي او یا به داسې چې فهم د معنا موضوع له به مستلزمي فهم د دې خارج لره دا معنا خارجي به فهمیږي په فهم د معنا موضوع له سره چې مخاطب فهم د معنا موضوع له کې دا هغې په فهم سره به دې دا معنا خارجي فهموي دا اشاره شو لزومي ذهني اوس چې موږ وکاته دا معنا مجازي کې ده دا معنا التزامي کې ده معنا خارجي کې ده لکه هو ده نشته دا فهم د معنا التزامي د لفظ نه په توسط د وجه سره نه ده د دې لپاره وجه صریحي نه ده شي دا معنا موضوع له نه ده دا اول سبب د فهم خو پکې نشته نو ضرور به ضرور دا دویم به پکې خامخا چې دا به فهمیږي په فهم د معنا موضوع له او دا معنا د لزومي ذهني ده د لزومي ذهني پکې شرط واشترطوا في الالتزام اللزوم الذهني هلك اللزوم الذهني ستوي دا اللزوم الذهني تعريف کوي وهو كونه او دا اللزوم الذهني عبارت كونه د کېدو د خارج نه دغه معنا خارجي چې خارج د معنا موضوع له د خارج معنا تاسو ته جندل چې نه تمام موضوع له دا نه جز د دې شرط کړل په التزام کې لزوم ذهني اللزوم الذهني ستوي دا او كونه کېدل د خارج دي د هیڅ په داسې حیثیت لري یا چې په ذهن چې دا خارج به حاصلېږي په ذهن کله به حاصلېږي متى يحصل المسمى فيه په وخت چې حاصل شي معنا موضوع له په ذهن کې دا مسمى تاسو پیژنه مسمى چاته وي معنا موضوع له دې په دلالت التزامي کې لزوم ذهني ځکه شرط کړل
لزوم ذهني شرط کړ او لزوم ذهني څه ته وایي؟ دا د لزوم ذهني تعریف وکړو. لزوم ذهني عبارت دی د کېدو د خارج نه، چې دا خارج په داسې حیثیت سره چې حاصلېږي په ذهن کې په وخت حصول د معنا موجود وي. لزوم ذهني دې ته وایي چې ته تصور د معنا موضوع له کې او معنا موضوع له د لفظ په ذهن کې حاصله کړي، نو په حصول د معنا موضوع له سره د خارج حصول دی. لکه انسان واضح وذکر د لپاره د حیوان ناطق او قابل العلم صنعت الكتابت دا د معنا موضوع له د انسان نه خارج. ولې خارج دي؟ خارج دي ته و چې نه تمام موضوع له نه جزئی او قابل العلم صنعت الكتابت تمام معنا موضوع له د انسان نه، لکه تمام معنا موضوع له د انسان حیوان ناطق وایي. او یا جز د موضوع له او قابل العلم صنعت الكتابت جز د معنا موضوع له د انسان نه، موضوع جز خو حیوان ناطق. چې دا خارج د معنا موضوع له خارج هم دقیق ته وایي چې نه تمام موضوع له او نه جز د موضوع له. دلالت د لفظ په دغه خارج باندې په دې کې لزوم ذهني شرط او لزوم ذهني څه ته وایي؟ دقیق ته وایي چې کله چې دا خارج په داسې حیثیت سره چې دې په ذهن کې حاصلېږي په حصول د معنا موضوع له، چې دغه معنا موضوع له د لفظ ته په ذهن کې حاصله کړي دا خارج ورسره حاصلېږي. لکه د انسان معنا موضوع له حیوان ناطق دی او خارج قابل العلم صنعت الكتابت. او چې موږ تصور د معنا موضوع له کو د انسان نه د حیوان ناطق په ذهن کې حاصل کو، نو دقه قابل العلم صنعت الكتابت سره په ذهن کې حاصلېږي. نو دقه ته لزوم ذهني وایي. لزوم ذهني څه شی شرط په التزام کې؟ لزوم ذهني نه چا وایي چې زه لزوم ذهني نه پېژنم، ته خو په دلالت التزامي کې شرط کوي، خو لزوم ذهني څه ته وایي؟ وایي وهو کونه دا کېدل د خارج دی په داسې حیثیت سره یحصل فی الذهن چې حاصلېږي دغه خارج په ذهن کې. کله متا راځي د پاره د عموم د اوقات، متا یحصل المسمى فی په هر هغه وخت کې د اوقاتونه چې حاصله شي معنا موضوع له فی په ذهن، په هر واره په هر وخت کې چې ته معنا موضوع له په ذهن کې حاصله کړې د دې سره حصول دغه خارج دی. نو دغه معنا د لزوم ذهني ده. لزوم ذهني خو دې ته په ذهن لزوم چې د یو شي ته تصور کوي او تصور د بل څه نه متخلف کیږي، یا تصور د بل سره طبعا راځي او تخلف په تصور نه وي. دغه کې لزوم ذهني الکه دا لزوم ذهني ولې شرط دی؟ دلیل د شرطیت وي. وإذا كفاهم ده معناه عند إطلاق اللفظ، كفاهم ده معناه په وخت د تلفظ باللفظ کې یو لفظ من اطلاق وشي او دا غي نه فهم ده معناه کې دا فهم ده معناه په وخت د تلفظ باللفظ کې دا راځي د وجه د دوه سببونه، دا احد السببين اما بسبب وضع اللفظ له یا په سبب د وجه د لفظ سره د پاره ده معنا. یو لفظ نه چې یو معنا فهمیږي په دې لفظ تلفظ شي او دا معنا چې سامي فهمي یا به ځکه فهمي. دو سبب ولا یو د دوه سبب ولا پکار یا بدا لفظ د دې معنا لپاره ولې دا معنا به معنا موجود دی دا او د لپاره تردید دی تناول احد الامر او بسبب یا په دې سبب سره كأنه يلزم من فهم الموضوع له لازمين بدا فهم ده معنى موضوع له هنا فهمه فهم ده معنى إذا دي لفظ كما معنى موضوع له لچاگه مسمى وي ده معنى موضوع له فهم كي فهم ده معنى موضوع له سره فهم ده معنى راځي انت فهم ده معنى موضوع له مستلزم فهم ده دي لفظ او دې ته وجود ذهني و چې معنا موضوع له په ذهن کې موجود شي دا خارج سره په ذهن کې راځي. اوس خبره معلومه شوه.
دا مدلول التزامي دا هم د لفظ یو مدلول دی او دا معنا التزامي هم د لفظ د فهمي او فهم د لفظ معنا د لفظ دا موقوف دی په یو د دوه سببو یا به وزن یا به فهم د معنا مدلولي په فهم د موضوع له سره او په دلالت التزامي کې خدا اول شی نشته اول سبب خو نشته ځکه مدلول التزامي خو موضوع له نه ده ځکه لفظ انسان د قابل ویل مثلا قیامت لپاره وضع نه نو ځین سبب ولا خامخه په کار دی چې فهم د دغه معنا برازي په فهم د موضوع له سره او دغه فهم د موضوع له چې مستلزمي فهم د خارج لره دا معنا د لزومي ذهني ده خبره پوه شئ یعنی دلالت د لفظ په معنا باندې دا موقوفه دی په احد السببین یا به موضوع له یا به فهم د دې راځي په فهم د موضوع له سره دا فهم د معنا مدلولي به په فهم د موضوع له سره او په دلالت التزامي کې خو اول سبب د فهم نشته وضع نشته دا دین دی دا به یې هغه لزومي ذهني چې فهم د موضوع له کوي نو فهم د دې خارج به سره راځي افهم د موضوع له به ملزوم یا فهم د خارج به سره په ذهن کې لازمي او دا معنا د لزومي ذهني ان قيل كتر سوكوي لا نسلمه ده نمانم شأن اللزوم الذهني شرط للدلالة الالتزامية اللزوم الذهني شرط في الدلالة الالتزامية يا معترض اعتراض كي كما تنخب الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني شرط كذا نمانم في الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني شرط معترض اعتراض ولي که لزوم ذهنی په دلالت التزامی کې شرط دی د دلالت التزامی با په غیر د لزوم ذهنی نه موجودی ده دا اشتراط د لزوم ذهنی په دلالت التزامی دا ملزوم دی او نه دلالت د لفظ په مدلول التزامی باندې دا وسر لازم لكن دا تعليل باطل لنا لازم نوجود دلالة التزامي بيد لزوم ذهني باطل لي ولي ذكا دلالة التزامي موجود دي بغير لزوم ذهني نمعلومي چې لزوم ذهني پاك شرط نه ذكا په انتفاع شرط سره انتفاع مشروطي ذكا دلالة التزامي شرط لزوم ذهني شرط په دلالة التزامي کې لزوم ذهني باندې موجود دي دې د دلالت التزامي نه ځکه په انتفاع شرط سره انتفاع مشروط لكن شرط نه دی ولې ځکه دلالت التزامي موجود دی په غیر د لزومي ذهني زبرت دروخه په یو ځای کې به دلالت التزامي او لزومي ذهني باندې معلومي چې دا شرط نه دی ځکه په انتفاع شرط سره انتفاع مشروط راځي او په انتفاع د لزومي ذهني سره انتفاع دلالت التزامي نشته ضرورت او معنا خیم چې په هغه ماده کې دلالت التزامي شته او لزومي ذهني نشته په سوال پوه شوئ که څوک وایي چې زه نه منم چې لزومي ذهني شرط دی للدلالة الالتزامية لپاره دلالت التزامي او دا مستدل دا معترض دا خپله مدعا سلبي ثابتوي په دلیل استثنائي سره معنی یې دا ده الدلالة الالتزامي ليس بشرط في اللزوم الذهني دلالة الالتزامي نه ده شرط لزوم الذهني نه ده شرط په دلالة الالتزامي اللزوم الذهني ليس بشرط في الدلالة الالتزامي دا مدعا معترض ده اولي وكاس استثنائي ثابتين وكاس استثنائي في اثبات المدعا بابطال النقيض مدعا ده سلبي ده دلالت التزامي کې لزوم ذهني نه دی شرط او نقيض ایجاب دی والا که لزوم ذهني شرط دی نو لما تحقق الدلالة الالتزامية ونلما متحقق كده الدلالة الالتزامي بدونه بيد لزوم ذهني كده لزوم ذهني شرط دی لشرطية لزوم ذهني ملزوم دی او عدم وجود الدلالة الالتزامي
دې د لزوم ذهني نه دا سره لازم دی. اول لازم باطل لازم باطل دی. لازم سره چې نه وجود د دلالت التزامي بې د لزوم ذهني دی دا باطل. ولې؟ ځکه چې دلالت التزامي موجود دی بې د لزوم ذهني، لأن الدلالة الالتزامية موجودة. دلالت التزامي موجود دی بې د لزوم ذهني، او چې دلالت التزامي موجود شو بې د لزوم ذهني نه معلومیږي چې لزوم ذهني شرط نه دی. که شرط وي نو وجود د مشروط بې د شرط نه محال، او وجود د دلالت التزامي بې د لزوم ذهني نه محال نه دی. ولې؟ دلالت التزامي به وي او لزوم ذهني به نه وي. اب کوم ځای کې ماده د نقص کوي کما فی اللوازم البعیده، لکه په لوازم بعیدو کې اول معنیات په معنیات، په لوازم بعیدو کې دلالت التزامي شته، په معنیاتو کې دلالت التزامي شته او لزوم ذهني نشته. لوازم بعیدو کې دلالت التزامي شته او لزوم ذهني نشته. په معنیاتو کې دلالت التزامي شته معترض وي او لزوم ذهني نشته. نو که لزوم ذهني شرط دی نو په انتفاع شرط انتفاع مشروط راځي، نو په انتفاع لزوم ذهني سره په انتفاع دلالت التزامي وضع نشته. ځکه په لوازم بعیدو کې دلالت التزامي شته او لزوم ذهني نشته، په معنیاتو کې دلالت التزامي شته او لزوم ذهني نشته. نو معلومیږي چې لزوم ذهني په دلالت التزامي کې شرط نه دی. که لوازم بعیده څه ته وایي؟ لوازم بعیده دې ته وایي دا په کنایاتو کې راځي. کنایه یو قسم دی د اقسام د مجاز نه، و یو مجاز صریحي دی یو مجاز بالکنایه دی. او کنایه دې ته وایي چې یو سړی لازم ذکر کی او اراده کې چې ملزوم، خو د دې لازم د ملزوم په منځ کې وسایط کثیره وي. د دې کثرت د وسایطو نه دلالت خفي شي. لکه خیمه دی وایي چې کثیر الرماد دلالت کوي په وجود باندې. یو سړی کثیر الرماد ذکر کی او وجود ته اراده کی. د دې کې په منځ کې لوازم بعیده دي، وسایط ډېر دي، واسطې دي او خفاره قراینو ده. نو دا دلالت خفي شي چې کثیر الرماد سړی ذکر کی او وجود ته اراده کی. داسې وایي چې زید کثیر الرماد زید کرایرې ډېرې دي، زید کثیر الرماد اراده کی چې زید جوادونه چې دې سخي دی. لکنایه څه ته وایي چې لازم ذکر کی او ملزوم ته اراده کی. او که تا لازم قریب ذکر کا او ملزوم ته اراده که په منځ کې واسطې نه وي نو دا دلالت لازم په ملزوم باندې واضح. او چې لازم ذکر کی او اراده کی چې ملزوم، خو ملزوم بالواسطه په منځ کې واسطي، دا دلالت یا خفي او دلته کې دا ارث ده. دا کثرت د رمادو دا د وجود سره لازم دی، خو په وسایطو سره لازم دی ذات نه دی. دا لازم شي. ځکه چې کثرت د رمادو لازم دی د کثرت احراق الحطب تحت القدر سره. کثرت د ایرو لازم دی د کثرت احراق الحطب تحت القدر سره. چې سړی د کټوۍ د لاندې ډېر لرګي سیزي ایرې ډېرې، نو کثرت د رمادو لازم دی د کثرت احراق الحطب تحت القدر سره. خدا لازم بالذات نه دی بل په منځ کې نورې واسطې نشته. دا کثرت احراق الحطب تحت القدر دا بیا لازم دی د کثرت طبع د ډېرو پخولو. ډېر پخول کوي نو د کټوۍ د لاندې ډېر لرګي سي. او کثرت احراق الحطب تحت القدر
دا لازم دی د کثرت طبق او کثرت طبق لازم دی د کثرت عقل سره خوراک ډېر کوي او کثرت عقل لازم دی د کثرت تاکیلینو او کثرت تاکیلینو لازم دی د کثرت مزیافینو سره او کثرت مزیافینو لازم دی د جود سره لازم د لازم د لازم د لازم د شي لازم د دغه شي نو کثرت الرماد لازم شو د جود سره او بالذات لازم نه دی لازم شي لازم د واسطه دی دلالت د لازم په ملزوم باندې دې ته کنایه وي او چې وسایت پکې دي دلالت د لازم په منظوم بالذات واضح ہے خو دلالت د لازم په منظوم بالواسطه باندې بیا خفي نو دلالت خفي دی دې ته دي سوي کنایه او کنایه خفیه وته ډېره خفي کنایه ده چې یو سړی کثیر الرماد ذکر کی او جود اراده کی وي زید کثیر الرماد او مراد دی زید جواد و کریم دې ته لوازم بعیده وي ښه ان د دلالت د لازم د لوازمو په ملزوم باندې دلالت د لازم په ملزوم باندې په وسایط سره کثرت د وسایط خفا ده کراین مسلمانی راوړي دا معترض خلکو څه وي چې دلالت د دې لازم په ملزوم باندې په کنایه کې دا دلالت التزامی دی او لزوم ذهني نشته نو معلومیږي چې لزوم ذهني په دلالت التزامی کې نه دی شرط که شرط وي نو په انتفاع د شرط الانتفاع مشروطي نو په انتفاع لزوم ذهني سره په انتفاع د دلالت التزامي و او نه دی منتفي شي دلالت التزامي شته او لزوم ذهني نشته نو لزوم ذهني شرط نشو په دلالت التزامي جواب بل په ماده د نقد کې پیش کوي معمیات و په معمیاتو کې دلالت التزامي موجود دی او لزوم ذهني نشته لکه معما څه ته وي اول تاسو د معما ترجمه وکړم په معما پوه شئ نو پس د هغې نه به دا اصطلاح جوړېږي او بیا به یې جواب اول معما پېژندل پکار د معما یو معنا لغوي ده یو د معما معنا اصطلاحي ده معما ماخوذه د عامله او عامل روڼوالي ته وایي عدم البصر معما په لغت کې څه ته وایي معما ماخوذه د عامل او عامل روڼوالي عدم البصر نه لیدو ته وایي چې د لیدو طاقت په چا کې نه لیدل نشي کولی ړوند دي خلک نو چې سړی ړوند و نو د ده نه ټول څیزونه خفي وي د ړوند نه څیزونه خفي نه وي پټ یې ورته که نه په سترګو یې نه ویني نو معما ماخوذه د عامل او عامل مقابله د بصر د عدم البصر دې ته خو لازمه ورسره خفا ده دلته کې خفا ما او دا معما په اصطلاح کې څه ته وایي استتار المراد ته وایي استتار المراد چې سړی یو مراد پټ متکلم لګي د خپل کلام مراد پټ دې ته الغاز او تانیه وایي لکه خلک وایي الغذا زیدون فی کلامه الغازو که زید په کلام پټ دا کله اذا عمیه مراد د کلامه چې دې پټ کې مراد د کلام استتار د مراد د کلام دې ته الغاز الغزل فی کلامه اذا استتر مراد دارنګ تانیه تانیه په لغت په اصطلاح کې استتار المراد ته وایي لکه خلک وایي هذا معمى الشعر شعر دا معمى د شعر ده یعنی شاعر په دې خپل شعر کې خپل مراد پټ کړلی لکه خلک وایي
عمیه فی کلامی یہ سړي عامې کړ په کلام خپل کې تانیتا اذا استتر مراده چې خپل مراد د تانیه معما تکوي چې د خپل کلام مراد پټ خدا پټواله د کلام د مراد د کلام دا په یو شي سره کې په څه شي سره دې لپاره سببونه د په تانیه کې د دې خاص سببونه دي معما کې دا تانیه د مراد او استتار د مراد راغلی یو په سبب د ترادف سره او بل په سبب د تجنیس سره دا خپل مراد پټ کړي خو سبب د خفا د مراد دی یو به سبب التجنیس تجنیس او بل به سبب بسبب الترادف تجنیس پیجن ترادف اول پیجن تجنیس ته او ترادف ته دا د سینې چې تاسو د مثال پیش کوم مثال ته وخم نشي تاریخ ته زنه بیا مثال هم نه پیږي او کا تجنیس دې ته وایي چې یو دوه لفظ وي یو لغت دی کله دوه لغت دی خو دې د بل لفظ سره په اکثر الحروف کې متحد اتحاد د حروف د کلمې مع تغییر المعنى بالحرکت اتحاد د اکثر دا اتحاد د کل حروف د کلمتين یا د اکثر حروف د کلمتين خو مع تغییر المعنى بسبب الحرکت یو دو لفظ یو لفظ د بل لفظ سره ټول حروف متحد یا اکثر حروف متحد اتحاد د حروف خو سره تغییر د معنا نه معنا د یو بل نه مغایره د په حرکت سره لکه بر او بر په بر کې چې څومره حروف دي په بر کې شته اوس باندې کوم حروف د بر چې دي هغه حروف د بر دي خو لیکن په معنا کې تغییر په حرکت سره بر بضم الباء غنم او بر بکسر الباء نه کوي ته خطا او کوټه خطا او کوټه مارا دې دا راکړه خطا څه ته وایي ها او مو کې خاله خاله دې تا خاطر او خوټه روحي یو دی ولګا اتحاد د کلمتين في كل الحروف او في اكثر الحروف مع تغيير المعنى بسبب الحركه ليس التجنيس يو ترادف توي ملازم تكسر اللفظ مع اتحاد المعنى الموزون له تكسر اللفظ مع اتحاد المعنى الموزون له يو معنى موزون له دا دو لفظ ولا وزشي تكسر اللفظ ده سره اتحاد المعنى موزون له لکه لفظ د هنتاو او د برو شو لفظ د هنتاو او لفظ د برو دا یو معنا لپاره وځي شي کنه ته دا غنم ودانې ته څوي ها هنتاو ته مو او برو ته مو یا لکه غیث او غضن فرشو غیث او غضن فرشو غیث او غضن فرش لکه اسد او غضن فرش اسد واځي د څه لپاره وځي حیوان مفترض غضن فرد د لپاره وځي دا سبوي مخصوصه لپاره وځي اسد او غضن یا لکه غیث او مطفر دواړه د باران لپاره وځي بلل دې معنا موزون له یو بیا را تکسر د لفظ چې ما اتحاد المعنى الموزون له دا لفظین دی یو لغت نه کده لغتین ترادف په یو لغت کې مرادي په دوه لغت کې مرادي په یو لغت کې ته خو په یو جبه ذکر راوي دا دوه جبه ترادف دی
غین او ذکر غین او ذکر د یو لفظ یو معنا لپاره وزن او کون او دوبره دا د یو معنا لپاره وزن خو د دوه وګټه واشو مطلب اوسه دا معما څه ته وایي معما وی خفا د مراد ته خفا د مراد په سبب د تجنیس او د ترادف ته دې په خپل کلام کې داسې الفاظ لفظ راوړي چې هغه لفظ د بل لفظ سره مجانس الحروف او بعضې الفاظ د بعضې الفاظو سره مرادف ترادف بیا د یو لغت نه که د دوه نه د دې نه ثانیه د مراد راشي مراد پټ شي نو مراد حاصلېږي خو په تکلف سره په ډېر تکلیف سره بیا معنی لکه اوس درته زه ښیم دا لفظ د حاجي دا د لغت عربي نه دی لفظ د حاجي د لغت عربي نه دی او دا لفظ د لغت ترکي نه هم دی حاجي لفظ چې واخلې په عربي الفاظو کې د دې موضوع دی د پاره د قصد حج په لغت کې څه ته وایي قصد ته وایي حاجي په لغت عربي کې څه ته وایي قصد کوونکي ته وایي او د حاجي ته حاجي ولې وایي د قصد اماکن مخصوصه کړي د زیارت او د ملاقات اماکن مخصوصه حاجي ته حاجي ولې وایي حاجي د حج نه د حج قصد ته وایي او د قصد اماکن مخصوصه کړي دې له زما مبارک اماکن کې مات برکت حاجي دی پیژن حج په لغت کې مطلق قصد ته وایي او په اصطلاح کې قصد کول د اماکن مخصوصه ته په امر د شارع سره اوس د حاجي لفظ چې دی په لغت عربي دی او په عربی کې د دې خپله معنا د حاجي حج کوونکی قصد قاصد د اماکن مخصوصه وي لیکن دا لفظ د حاجي په لغت ترکي کې هم راغلی په لغت ترکي اوس دا لفظ د حاجي په لغت عربي کې دا معنا لري او لفظ د حاجي په لغت ترکي کې هم شته په لغت ترکي کې د معنا بیا بدله ده لغت ترکي کې دی راځي بمعنى الکمان کمان پیژنې کمان لیندې ته وایي پخوا به خلکو لیندې جوړولې هغه شی پکې خو هغه لینده به پکې شي راکړه ټرک ونه پورې به ولګېد سړی رسېدی دا کمان دی اوس د وړو لیندې جوړې کړي دي ګټې پکې دي که دغې ته وایي ښه پخوانۍ لیندې داسې دلته کې بجه یې لګوله دا اوس بدلي خو لفظ د حاجي په لغت عربي کې هم راغلی وزن یې دپاره د حاجي مخصوصه او لفظ د حاجي په لغت ترکي کې هم راغلی خو موضوع دی دپاره د کمان د معنا کمان او کمان لیندې ته وایي اوس یو سړی وایي چې زیدون حاجي عقور په زید باندې اطلاق د حاجي عقور وکړي او د دې حاجي عقور نه اراده کې کل چې زید یا وایي رأیتو حاجي عقور ما لیدلی و حاجي عقور او اراده کوي چې کل چې سپی مې لیدلی عقور ورته ولې عقور د عقر نه د عقر عملې ته وایي ما حاجي لیدلی داسې حاجي چې حمله یې کوله چک یې لګاو نو حمله او چک خو سپی کوي حاجي ذکر کوي او قلب او سک ته اراده کوي دا تانیه راوسې ته جوړوم ما تاسو ته وایي تانیه استتار زمرالي چې په سبب د تجنیس او د ترادف سره دې کې څه مجانسات دي او څه مرادفات دي اوس راځي
دا لفظ د حاجی په لغت عربي کې دا مجانس الخط دی، مجانس الخط دی، مجانس الحروف دی. د هغه حاجی سره چې په لغت ترکی کې موضوع دی د پاره د کمال. دا لفظ د حاجی چې ته ذکر دا په لغت عربي کې دی. او وایي چې زید رأیت حاج یعقوب او سپی را لګی. دا لفظ د حاجی په لغت عربي کې دی مجانس الخط دی د هغه حاجی سره چې هغه لغت ترکی دی، چې هغه په لغت ترکی کې راغلی په معنا د کمان. ته خبره او دا کمان چې دی کمان لفظ کمان دا کمان لفظ چې دی دا خو لیندې ته وایي که نه دا مجانس الخط دی د ګمان سره. لفظ د کمان بیا مجانس الخط دی د ګمان سره. ولې خبره پوه شو؟ د ګمان سره مرادف دی د ګمان سره. دا کمان بیا مجانس الخط دی د ګمان سره. لکه حروف اکثر پکې یو دي. ګمان مرادف ته شک دی. تکه دې چې ګمان مرادف ته سره د شک دی، خو ګمان فارسی لفظ دی او شک عربي لفظ د دوه لغت. ګمان سره مرادف دی د شک سره او شک مجانس الخط دی د سک سره. خبره پوه شي؟ نو دلته کې دا کمان چې دی دی مجانس الخط دی د ګمان سره، او ګمان چې دی دی مرادف د شک دی د دوه لغت، او شک مجانس الخط دی د سک سره. چې اوس یو سړی ولګي دا حاجي په لغت عربي کې ذکر کی او اراده کې چې سپی دا اراده کول د سپي په واسطې د ترادف او تجنیس سره شو. دلته په ښځه خر واچوم چې دومره بعید چې اراده کوي. خو دا له دې تعمیم والا اصطلاح نه ولا مناقشة فی الاصطلاحات. اوس تاسو پې پوه شوئ؟ نو جوړی به یې داسې ابتدا نه ګرانه ده لږ چې لفظ د حاجي په لغت عربي کې دی مجانس الخط دی د هغه حاجي سره چې هغه په لغت ترکي کې دی. او دغه حاجي په لغت ترکي کې خبره پوه شي، حاجي په لغت ترکي کې دی په معنا د کمان دی. په معنا د څه د کمان. او کمان مجانس الخط دی د ګمان سره. لکه دې نقاطو له دې اعتبار نه ورکوي. دا کاف او ګاف چې دي دا د یو شی ګڼي، خو کاف یو ګاف پې له پاسه بله نقطه وي نیغې پې راغلي. نو کمان مجانس الخط دی د ګمان سره. ګمان مرادف د شک دی او شک مجانس الخط دی د سک سره. سک سپي ته وایي. نو چې اوس یو سړی حاجي په دې لغت عربي کې ذکر او دومره په بعید شي ته نه اراده کوي واسطې د تجنیس او ترادف سک دا معما ده. معما پوه شو؟ حاجي په لغت عربي کې د مجانس الخط دی د هغه حاجي سره چې هغه په لغت ترکي کې بمعنى الکمان دی. او کمان مجانس الخط دی د ګمان سره. نقاط الاعتبار نه او ګمان مرادف د شک دی او شک مجانس الخط دی د سک سره. نو هر کله چې یو سړی حاجي په لغت عربي کې ذکر کې اراده کې چې سپی سک دا معما شو. لوازم بعیده و معما مو پیژنده او کنه که دا تمانه تا به معما ده نو معما چی شي؟
بیا به دې دا وایي چې پلانې مطلب یې ته معلوم نه و که نه دا سبقونه ګران دي اسان نه دي پرون مې زه دغه صوت تعریف کوم څومره ګران چې سبب د صوت او کما بیان کړی نو صوت څه ته وایي هغې څومره اوږد تعریف چې صوت څه شی دی کیفیت یحصلو یو کیفیت یحصلو یو کیفیت دی یحصلو من مقاومة القارع للمكروه مقاومة القارع للمكروه أو من مقاومة القارع للمكروه ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها هذا الصوت تعريفه اسباب سری دا کرع نه پیدا کیږي یا دا کرع نه پیدا کیږي صوت د بل شي نه هم پیدا کېږي اسباب ډېر دي صوت پیدا کېږي د انکسار د هوا عمیقې نه ماتېدل د هوا عمیق انکسار الهوا په دې خوله کې هوا عمیقه پرته عمیقه هوا کېږي نه کته ورته ګوره نو ورسره د اعتراض کوي جواب یې کوي قلنا منګه ویو په دوو شکو سره جواب کوي د لوازمو بعیدو یو جواب دی و غیر مردد دی او د معمیاتو دویم جواب دی خو جواب په سبیل تردید سره ورکړی وی قلنا منګه ویو چې نمنعو منګ منع کوو کون اللوازم البعیدة کېدل د لوازم بعیدو من مدلولات الالفاظ ګوره دا دلالت مطابقی دلالت تضمنی دلالت التزامی په دې کې هغه معنی چې دی هغه مدلول د الفاظ دي دلالت التزامی چې دی معنا التزامی مدلول د لفظ ده معنا مطابقی مدلول د لفظ ده معنا تضمنی مدلول د لفظ ده معنا التزامی مدلول د لفظ ده پاګي بل لفظ دلالت او بتوسط الوضع وي خو معنا مطابقی به تمام موزون له وي وجه لره پکې داخل او تضمنی به جزء الموزون له وي او التزامی به لازم الموزون له وي دا درې واړه معنی چې دي په توسط توجه سره دي خو یو تمام موزون له دی بل جزء الموزون له دی بل لازم نو مدلول التزامی دا معنا د لفظ او مدلول د لفظ او معنا د معما مدلول د لفظ نه خاص نو دلالت نه هغه لوازم بعیده چې دي هغه مدلول د لفظ نه دي لوازم بعیده مدلول د لفظ نه دي لفظ په دلالت نه کوي او معنا التزامی مدلول د لفظ نو که معنا مطابقی ده نو تمام موضوع له مدلول د لفظ تضمنی جزء موضوع له ده مدلول د لفظ التزامی لازم د موضوع له ده مدلول د لفظ دلالت التزامی مدلول د لفظ معنا التزامی معنی لفظ دلالت په توسط توازی او لوازم بعیده چې دي دا مدلول د لفظ نه دي دلالت التزامی خو معنا التزامی خو مدلول د لفظ او لوازم بعیده مدلول د لفظ نه دي دا معنا د لفظ نه په دې سره په لوازم بعیده باندې لفظ دلالت نه کوي که په لوازم بعیده باندې دلالت کوي نو قرائن کوي خلق دا نه په دلالت مطابقی کې راځي نه په دلالت تضمنی کې راځي نه په دلالت التزامی کې راځي لکه دا درې واړه معنی مدلول د لفظ دي او معنا د معما مدلول د لفظ معما نه ده چې نه ده دا دلالت التزامی نه ده خلای دی وکړه که دلالت التزامی وي نو لزوم ذهني و پکې بیا شرط او د لوازم بعیده او دلالت په معنا باندې دا معنا دې لفظ دلالت د معمیات کومه معنا چې دا لفظ د معمیات په دلالت نه کوي او معنا التزامی به مدلول د لفظ د پدې کې د سره دلالت التزامی نشته کچری وینو بیا په کې لزوم ذهني ستو شرط وشته نه پکې دلالت
ځکه معنا التزامي مدلوله د لفظي او معنا د معما مدلوله د لفظ معما نه ده. هغه مدلوله چې په هغې لفظ دلالت نه کوي، هغه مدلوله د قرائنو د خدای دې وکړه، هغه د قرائنو نفسه مدلوله ده د لفظ نه. دا خو دغه جواب شو. بس په معما کې به څه وشي؟ په معما کې جواب مردد ورکړي په تردید سره. وایي دا د نه تپوس کومه چې په دې معما کې کله ته تصور د معنا موضوع له د معماو کې او ذهن انتقال کوي، دغه معنا مراد ته د دې معما د الفاظ معماو چې کومه معنا موضوع له ده او دغه معنا موضوع له تصور ته وکړي او د دې سره تصور د معنا د معما راځي یا به نه راځي. که په تصور د مدلولاتو او د مسمیاتو د الفاظ مسمات چې ذکر شي مراد د معنا موضوع له وي، دغه معنا موضوع له د الفاظ معماو د هغې که ته تصور وکړي او تصور د معنا مراد چې لازمیږي، نو بیا دغه دلالت د معما په خپل معنا باندې دلالت التزامي هم دی او لزومي ذهني پکې نشته. او کله که ته تصور د معنا موضوع له د معمیات وکړي او ذهن سبکیت نه کوي معنا مراد ته، په ذهن کې ورسره هغه معنا مراد د معما نه راځي، نو بیا دغه ځای کې لزومي ذهني نشته، چې نشته نو دلالت التزامي نشته که نه. لزومي ذهني خو شرط دی په دلالت التزامي. مردد جواب ورکړو. حاصل له خبرې دا دی سوایه والمعمیات معمیات ان لم يلزم الانتقال الذهني که لازم نه په دې کې انتقال ذهني الیها دغه معنا مراد د معمات بعد کمال التصور مسمیات الالفاظ، پس تصور د معنا موضوع له د الفاظ په دې معما کې یو معنا موضوع له د الفاظ ده هغې ته مسما وي، بل معنا مراد ده. دا معما وخالي دی. که چېرې ته په دې کې تصور د معنا موضوع له د الفاظ وکړي او د دې نه ذهن سبکیت کوي، د دې په حصول سره حصول د معنا مراد راځي، نو بیا په معمیاتو کې دلالت التزامي شته او لزومي ذهني شته، هغه شرط. او که ته تصور د معنا موضوع له د الفاظ وکړي او معنا مراد د معما ته ذهن سبکیت نه کوي، هغه نه حاصلي، نو بیا لزومي ذهني نشته، نو دلالت په دې کې التزامي هم نه دی. لزومي ذهني نشته خو دلالت پکې التزامي هم نه دی. دلالت التزامي دپاره لزومي ذهني شرط. او دغه ځای کې دا دلالت التزامي نه دی، نو لزومي ذهني پکې نه دی شرط. په دوه شکو جواب ورکړو. اشاره د شک ثاني سره، شک اول سره اوس تا ته په خپله تا ته خبره وسپارله چې په دې معمیاتو کې خو یو معنا موضوع له د الفاظ نه، د حاجي خپله معنا موضوع له قاصد دی او د سک خپله معنا موضوع له سپی دی. په دې کې چې کوم الفاظ ذکر شي حاجي په لغت عربي کې حجکت قاصد ته وایي، او د دې حاجي نه موږ انتقال کوو حاجي ترکي ته، لکه تتانوس او حاجي ترکي چې دی هغه معنا موضوع له کمان دی او د کمان خپله معنا موضوع له لینده ده. بیا هغه بل مجانس چې ورسره دی هغه شک دی،
او د شک خپله معنا موزون له استواء الطرفین ده. که دغه ځای کې د دې الفاظو ته معنا موزون له په ذهن کې حاصله کړي او د دې نه ذهن انتقال کوي معنا مراد ته، معنا مراد خو تشبیه دی. ته تصور د معنا موزون له د دې الفاظو وکړې او د دې نه ذهن تقویت کوي معنا مراد ته. یا به داسې چې ته د معنا موزون له د دې الفاظو تصور وکړې او ذهن تقویت معنا مراد ته نه کوي. نو که دا شکیا ولي چې ته د معنا موزون له د الفاظو د معما تصور وکړې او د دې نه ذهن تقویت کوي معنا مراد ته چې سپېري. نو بیا لزومي ته دلالت التزامي هم موجود دی، خو لزومي ذهني پکې مشته. ځکه د لزومي ذهني معنا دا ده چې ته تصور د معنا موزون له د ذهن وکړې، دا په ذهن کې حاصله کړي، دا خارج سره حاصلېږي. نو که د معنا موزون له د الفاظ د معما نه ذهن تقویت کوي معنا مراد ده، نو بیا دا دلالت التزامي دی او لزومي ذهني پکې مشته، شرط پوره دی. او کته تصور د معنا موزون له د دې الفاظ وکړي او د دې نه تصور د معنا مراد په ذهن کې نه راځي، نو بیا خو لزومي ذهني نشته که نه، شرط یې نشته. نو دلالت هم التزامي دی، اوس ته په خپله سوچ وکوئ. لیکن اشاره شکول د جواب ته ده. وایي ته موږ تجربه کړله چې موږ تصور د معنا موزون له د الفاظو د معما وکړو، نو زموږ تقویت نه کوي خارج ته. دې نیکانو رالیږلم وي دا څنګه وظیفه راوړي، نو ورته وایه چې مونږ بېګا خوب لیدلو، نو مونږ وایي چې لکه وي زمونږ باندې زه روانه وم لکه وي داسې هوایي شانتې شوم، نو ما ته چپړ وشلېږي او زه یوې د کراچۍ په ځنګلو مېرې ته ورسم، نو ما په خوب باندې غټې غټې پولې ودرېږي. نو ورته وایه چې د ګل شپه وه دا خوب ما لیدو. نو ورته وایه چې زه هلته ورسم زم چې خدای بادشاه راکو شوی وي، هغه سره دوه ملیکي، نو یو ما له مخ پټ کړي او یو راته بوکره واچي. نو راته وایي چې په تاسې شوي دي، وي زه هوایي شانتې لاړه شم. نو ما ته وایي چې دا په تاسې شوي، خو ورته وایي چې مونږ ما ته وایي چې ته یو سړی او چې حالت دې روان دی، خیرات روانه یې، خو داسې شنو که خیرات وکړې ښه. نو ورته وایي چې ما ته وایي چې صورت نوح شروع کړه، نو زه دا شروع کړم که نه. نو بس اوس یو خبره مې درته وکړه. ووایه فرانس ناوت کوه بس خیراتونه کوه. خبره پوه شوې، خو دې ته اشاره شوه چې دې کې موږ هغه تصور د معنا موزون له د لفظ کوو، نو که ذهن سبقیت دغه معنا مقصودي ته کوي او معنا مرادي ته کوي، دې معنا مدلولي ته کوي. د معنا موزون له تصور کو او د هغې نه ذهن سبقیت کوي، هغه معنا مرادي ته چې سپېري، نو بیا لزومي ذهني هم شته او دلالت هم التزامي. او که تصور د معنا موزون له د الفاظ وکړو او د دې په حصول سره حصول له خارج په ذهن کې نه راځي، نو خو لزومي ذهني نشته، نو دلالت التزامي هم لري. خو متعین دا اول شرط دی څنګه چې موږ تصور د معنا موزون له د دې الفاظ وکړو، نو ذهن سبقیت نه کوي دغه خارج ته، د لزومي ذهني نشته، نو دا دلالت نه دی التزامي، غول مخره. ګوره جواب ورکړل دی، خو مراد په تردید کې شکیاول دی. کته ورته ګوره، قلنا موږ ویو چې نمنع کون اللوازم البعیدة، موږ منع کوو کېدل د لوازم بعیده من مدلولات الالفاظ، د مدلولات الالفاظ دا خو سره کې شو په لوازم بعیده کې شو. والمعمیات معمیات ان لم يلزم الانتقال الذهني، که لازم نه انتقال ذهني الیها، دغه معنا مراد د معماته بعد کمال تصور مسمیات الالفاظ، پس د کامل تصور د معنا موزون له د الفاظ، یعنی ته چې تصور د معنا موزون له د الفاظ وکې پوره او د دې نه ذهن انتقال نه کوي معنا مراد ته، دا شک د فدلالتها علیها ممنوعه. د بیا دلالت
د دې معما په معنا مراد باندې ممنوع دی دلالت التزامي نشته چې نشته نو لزوم ذهني دي نه کنه او الا کده شي نه څنګه لا بل شکی استثناء د نفي نه اثباتي کته تصور د معنا موضوع له د الفاظ د معما وکي او ذهن تسبقيت کوي معنا مراد دي بیا دلالت التزامي نشته او لزوم ذهني نشته شرط پورا خو متعین پدې کې کوم شرط دی خو تردید کو دا اول دی من چې تصور د معنا موضوع له د الفاظ د معما کو د دې ذهن تسبقيت معنا مراد دي نه کوي لزوم ذهني نشته دلالت التزامي نشته او که بدل تعلم کې لزوم ذهني شرط هغه دلته کې نشته چې نشته نه دي دلالت ته موږ التزامي نه وي خدای دې ورکړه ته وته التزامي وي ان قیل کچره څوک په اعتراض کې چې تمثيل له مطالب په دې بس کوي نه پاتې